نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر، په هر ځای کې موجود، په هر وخت اوریدونکې او هر وخت ویښ، دا صرف د خدای ذات دی. په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانك اللهم وې، نو سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله نو دسه به دی ویلې کنه چې سبحانك یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. افاده دادا دې ترجمه ته اوس ګورئ. سبحانك یا الله، پاکی د تعالی را اے خدایا. بس دغه ترجمه ده، زیادت پکې نشته. پاکی د تعالی را یا الله. اوس چې دا یې د لری کړه او د یې په ځای دی میم مشدده راوړو، نو دې کې فائدہ څه شو؟ فائدہ دا شو چې سبحانك اللهم، پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو غیا چې واو میم نو اغا خون زیاد. سبحانك یا الله، پاکی د تعالی را اے خدایا. اوس یہ لری شو اللهم شو، نو پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم، یو سبحان بس. کده دې په وزن پوي شوي سبحانك، د دې په وزن پوي شوي، په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیاونه کی. د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو. د بخاری شریف اخیرینه حدیث دی، اخیرینه چې بخاری په ختم شوه دی. اغوی دو کلمې دي، دو کلمې، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي، نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي. کمې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي. بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي، نو دا جبه ولی په دې نادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا څوک شته چې داغي پاکي څوک بیان کړي؟ څوک شته؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بچہ ته چې درود شریف خوده، نو هغه به وی چې درود وایي، نو دا درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل علی محمد
وعلى آل محمد عدد ما فی علمک. خدایا په پیغمبر ته رحمت لېګا سمرا عدد ما فی علمک. خدایا په هغه شمار په رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی. اندازه کوي. اوس ګوره زچه او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ ارب بدم کرب دغه نه پاخو حساب ختم شي. ٹھیک ده کرب ناخوا ما خیال ده حساب ختم شي. اوس ته دا وای چې خدای ته درود ولېګا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دے. خدا زه انسانم او د انسان شمار چې دے هغه یو حد باندې ختم شي. یو حد باندې ختم شي. یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی. نو چې څومره الله دې نو دومره به په علم کې شمار نه او تاسو اندازه لګوي حساب کوي. ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کوم شمار ستا په علم کې دی. او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ غنې او ته په راضي کېږي. دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته خودو نو دا درود به ورته خودو. تاسو خیال راغلی قصیده بردی والا یو درود ویلی دی مولاي صل وسلم دائما ابدا. اندازہ کوئی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ صل وسلم دائما ابدا. خدا رحمت را لے گا جناب رسول ابدا پچا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. پخپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقات نو چته نو تاسو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو په درود وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. نظم عزیزانو عرض میں داو چنین مستجمع دے ټول صفاتو د پروردگار عالم. وبحمدک پاکی دا تعالی را اے دا ټولو صفاتونو مالک خدا ہے. وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشتا چې داغه نوم مبارکی سوکشتا. وتعالى جدک بلم سوکشتا چې داغه شان اوچتی. ولا الہ غیرک اے اللہ ستانه بغیر بل سوکشتا نا بل لڅو. دا مقام د عشاق ده. د عشاق عالم دای چې اغي
استغراق فی اللہ راشی ناغت بل څوک نه ښکاري. د نیت تړلو نه بعد به تاسو سبحانک اللهم وای ولا اله غیرک چې وای ناغه پسیب بیا اعوذ بالله وای. او سوال دا دی چې دلته د اعوذ بالله ویل ضرورت څه دی؟ د اعوذ بالله ویل ضرورت دا دی چې مخکې چونکې قرآن شروع کیږي او قرآن کریم چې سړی شروع کوي نو الله ویلی دی چې تاسو قرآن شروع کوي نو فاستعذ بالله اعوذ بالله وایي. بیا به ورپسې بسم الله وایي. بسم الله کی فلسفہ دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم کار چې سړی بی بسم الله شروع کی آ لنډې بوچي ایکي برکت نہیں نو بسم الله بم دې د پاره وای. بیا به ورپسې الحمد شروع کړي. الحمد ابتداء والا تر ولدوالین پورے علماء لکی چې دی الحمد ته سورت فاتحه وای. لکه د قرآن تفسیر چې څنګه حدیث دی دغه د یو سورت فاتحه ټول قرآن تفسیر دی. گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی. نو اول بتوه الحمد فالحمد کې الف او لام دی. دا الف او لام په عربي لغت کې په څلور قسم دي. اوس هغه څلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر ونه پوهیږئ. یو قسم هم نه پیژنئ. او دومره پوه شئ چې دلته الف لام چې دي دا د پاره د جنس دي. الحمد جنس ثنا صفت چه ده چه نامه ثنا و صفت وی اغا چا لره ده لله رب العالمین. اوس دلته ابتدا د کلام الله په لفظ حمد باندې وکړه.
عزیزانو لفظ حمد چې ده په عربي ژبه کې د چا د تعریف کولو د پاره په عربي ژبه کې د حمد نه اوچت لفظ اړوبل شته ده.